نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چا چې په ما باندې دروغ ووي قصدن نو په تحقیق سره د ځان لا په جهنم کې کنده جوړ کړه، ځای جوړ کړه. اوس موږ هم سوچ کو چې آیا موږ په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دروغ وایو کنه وایو. یو میسج دی د ډېر وخت نه چلیږي، ما مخکې خبره کړې ده لیکن اوس بیا د هغې وضاحت کوم. ډېر خلک داسې دي چې د نبي علیه الصلوۃ والسلام طرف ته یو حدیث منسوب کوي او وایي چې یاره نبي علیه الصلوۃ والسلام فرمایلي دي چې چا د رمضان مبارک خوشخبري ورکړه چې په پلانکي تاریخ باندې به رمضان مبارک نو د دې خوشخبری په وجه باندې به د هغه بخښنه کېږي او د دې خوشخبری په وجه باندې به زه هغه شفاعت کوم. او ډېر داسې منګړات غونډه کې د ځان نه جوړ شوي احادیث دي چې خلک یې کوي د احادیثو په ذخیره کې د دې څه ذکر نشته، په کتب کې د دې څه ذکر نشته، تذکره نشته، داسې قسم حدیث نشته. بعضې خلک داسې کوي چې هغو د ربیع الاول میاشت راځي نو د هغې مبارکي ورکوي چې مبارک شئ، اختر مبارک شئ، او د نبی علیه الصلوۃ والسلام د ولادت مبارکي ورکوي. نو داسې قسم احادیث نشته، دا خلکو د ځان نه جوړ کړي دي. لہذا د داسې قسم خبرو نه به خپل هم ځان بچو ساتو، او که داسې قسم میسج راشي او یو سړی واوري وایي ورته چې یاره دا مخکې شیر کا، نو مخکې شیر کول هم نه دي پکار، او داسې قسم خبرو کومې چې دروغي د هغې نه ځان ساتل پکار دي. ها استقبال رمضان نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې اے الله اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقاعده دعا فرمایلی ده چې اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان، چې الله مونږ په رجب او شعبان کې برکت واچي، او وبلغنا رمضان، او مونږ د رمضان مبارک میاشتې ته ورسي. نو استقبال پکار دی، یعنی د هغې دپاره سړی د ذکر و اذکار پریکټس شروع کی، د تلاوت پریکټس شروع کی، حافظان خپله تیاری شروع کی، او قرآن پوخ کی، قرآن بار بار اړی چې انشاءالله په رمضان مبارک کې به د دې په 3 عشرو کې به انشاءالله 3 ختمونه به کومه. نو دغه شان خپل ترتیب جوړ کو، خپل ترتیب جوړ کو، دا منځونه پریکټس شروع کو، د شپې ودرېدل شروع کو الله تعالی ته چې انشاءالله په رمضان مبارک کې به ودرېږو، د اوس نه پریکټس شروع کو، د تهجد منځونه شروع کو چې بیا به راته انشاءالله په رمضان مبارک کې بیا د تراویح کې د ودرېدو تکلیف به نه وي، او انشاءالله موږ بیا خوشحاله